ٹھیک شو بس مونږ په حکم ربي باندې عمل کوو دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا چې مونږ وایو په حکم ربي باندې مونږ عمل کوو دا اعوذ د دې ټکي مطلب څه دی عاذ يعوذ عوزا چې دا تاسو ویلي دا خبرې مو زدم چې تقریبا عاذ يعوذ عوزا الالتجاء الى الغير والتعلق به العوذ الالتجاء الى الغير والتعلق به شاپور بناني ول الجأ واعتصم عاذ داما الجأ واعتصم شاپور ځان په وسکول او د چا سهارا نیول دې ته عوذ ویل کی نو چې موږ تاسو وایو چې اعوذ بالله ز پناه حاصلوم په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه نو په دې کې د تصوف خبره کوم ایوه تصوف په دې کې دا دی چې د الله جل شانه طرف ته متوجه کېدل دي د ما سوى الله تصوف هم دا وایي چې د خلق نه د انسان خالق طرف ته متوجه شي نو چې مونږ کله وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو مونږ خپل دنیاوي علایق چې کوم د هغې نه مو ځان درایستو هغه یو کوشش را شروع کړو او خپل توجه مو چا طرف ته کړه الله تعالی طرف ته نو صوفیان تصوف هم دغې ته وایي چې د ما سوى الله نه بنده توجه واړوي او د الله جل شانه طرف ته دې متوجه شي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې دغه مقصد چې موږ الله پاک طرف ته توجه پیدا شي او دا د تصوف هغه لومړی قدم ٹھیک ده کنه خپل مقصد په دې کې دا دی چې دا تعوذ کله موږ کوو نو په دې کې موږ د خپل مجبورۍ د خپل بېوسۍ د خپل کمزورۍ اعتراف کوو دا د دې خبرې اظهار دی چې موږ عاجز یو ځکه خو د بل چا پناه حاصلو د چا پناه حاصلو د رب العالمین د ټولو نه قوي ذات چې دی چې د هغه نه زیات طاقت والا بل څوک نشته نو موږ د هغه نه مدد غواړو د هغه پناهۍ کې ځان راولو د شیطان په مقابله کې نو چې کله موږ دغه وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې مطلب دی چې موږ د خپل عجز څخه اظهار کوو خپل بېوسي خپل مجبوري او خپل کمزوري دا موږ په دې الفاظو کې څرګندوو او ورسره د الله جل شانه د عظمت او د هغه د قدرت اظهار کوو چې رب العالمین عظیم دی هغه د لوی قدرتونو مالک دی هغه پناه ورکولو والا دی د هغه په پناه کې چې څوک راله بس هغه پناه ومونده او د هغه په اراده کې څوک رکاوټ نشي اچولی د شیطان مقابله کې چې هغه مو سره امداد وکړي نو شیطان زموږ هېڅ نشي کولی ټیک ده کله چې یو انسان کمزوری او دې دا خیال وکړي چې زما دا دشمن چې دی نو دا بظاهر دې په ما باندې زور وکړي نو دا کمزوری انسان بیا دا کوشش کوي چې چېرته د یو بل زورور سړي هغه دنیاوي خلک چې ورته زورور وي په هغه معنا باندې دا ټکي موږ استعمال نو دا کمزوری بني ادم څه چلو کوي د هغه د مقابلې کسو ګوري نو هغه سره خپل تعلق جوړ نو بیا هغه یو کس چې دی نو هغه دا اعلان وکړي چې دا کس د زما پناه حاصله کړې ده د ته ما ځای ورکړی دی د ته ما خپل طرف نه پناه ورکړې ده نو لهذا د نن نه پس که دته چا څه ووایي نو دا بیا دته نه ویلي دا بیا ما ته ویلي نو خلک بیا څه وایي یاره دا سړی خو زموږ د مقابلې نه دی خو داسې چا پورې ځان تړلی دی چې د هغه خلکو نه بیا خلاصېده بیا ګران دي وایي زه بس دته به موږ څه نه وایو علاقه غیر کې دا خلک د دې ملکانانو د دې مالدارو د خانانو هغه پناه کې ځان راولي نو به بیا ورته څوک څه نه وایي دا د هغه په پناه نو موږ د الله جل شانه د قدرت او د عظمت څه کوو اظهار کوو اعلان کوو او خپله کمزوري چې موږ خو عاجزه یو خدایه او ته د قوت او د طاقت مالک یې نو موږ د دې شیطان په مقابله کې ستا نه مدد غواړو او ستا په پناه کې موږ ځان راوستل غواړو کله دا چې شیطان خو د دنیاوي دشمنانو په شانتې هم نه دی که
انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. شیطان چې دین دی مونږ ویني او مونږ نه وینو. چې کوم دشمن چې ویني نو دا هغه باندې با د کوتک گزاره وکړو، دا ټوپک گزار وکړو. او چې کوم دشمن ته تنخ کاری نو هغه باندې بسنګ گزار کړو. او چې تو لخکاری نو بیا به څنګه ځان بچ کړي. مقابله ګرانه ده بداسه. په پرځو نشي ورته دا بوته نشي ورته. نو د دې خطر په اړه چې موږ هغه ذات طرف ته متوجي شو چې هغه د ډېر قوت او د طاقت مالک دی. چې هغه مو سره امداد وکړي نو دا شیطان به زموږ نه دفع شي. موږ د الله جل شانه د عظمت، د هغه د قدرت، د هغه د ډېرو طاقتونو اعتراف کوو په دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې. نو دا توحید دی که نه؟ دا د توحید عقیده ده. نو صوفي لپاره کوم عقیده پکار ده؟ کلک توحید ورته پکار ده. په الله پاک باندې یقین سي، مضبوطی. خبره یو خبره چې شیطان دا دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان ستاسو دشمن. نو دې تاسو په دشمنی باندې ونیسئ. نو دشمنی به ورسره موږ څنګه کوو؟ د الله پاک د مدد سره وسره. د الله پاکونو طریقې موږ ته ښودلي، هغې باندې به موږ د انبیا کرامو چې کومه لاره ده، پیغمبر علیه السلام چې کومه طریقه ده، په هغې باندې به د ټول موږ کوشش کوو. نو دا دشمن به هغې سره څه شي؟ دا به کمزوري کېږي او د ده هغه مقابله په دغه طریقه باندې کېږي. هذا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا چې موږ وایو نو دې کې حکمت څه ده؟ یو خو دغه چې موږ کوم خبرې وکړې دا حکمتونه دي. او یو حکمت د دې امام جعفر صادق صاحب رحمت الله هغې ذکر کړی دی. هغې فرمایي چې ان العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة والنميمة، فأمر الله تعالى العبد بالتعوذ ليصير لسانه طاهرا، فيقرأ بلسان طاهر كلاما أنزل من رب طيب طاهر. چې دا انسان چې دی نو د ده دا ژبه د دروغو د وجې نه پلیتېږي، په غیبت باندې دا ګنده کېږي، په چغلۍ باندې دا ګنده کېږي. نو الله جل شانه خپل بنده ته د تعوذ حکم فرمایلی دی، دې دپاره چې د ده دا ژبه پاکه شي. نو چې ژبه د انسان پاکه شي د اعوذ بالله سره، نو په پاکه ژبه باندې به بیا د الله تعالی پاک کلام د هغې د تلاوت را شروع. نو د ژبې طهارت چې دی نو داسې سره راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره. که د هر یو څیز د صفایۍ انتظام الله تعالی فرمایي، لکل شیء سقاله، هر یو څیز د صفایۍ انتظام شته دی. لکه دا زړونه چې کله زنګ ونیسي د ګناه د وجې نه، ګناه انسانو کې تور داغې په اړه باندې ولګي، چې بله ګناه وکړي نو بل داغ ولګي، چې بیا بله ګناه کوي نو بل داغ ولګي. نو چې دا زړه یې تور شي نو بیا ګناه کوي او ګناه ورته ګناه نه ښکاري، هغه احساس ګناه چې ده دا بلکل ختم شي. نو انسان پکار دی چې دی متوجه شي دې خبرې ته چې دا زړه زنګدار کېږي، نو د دې د صفایۍ څه انتظام شته دی. پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. دا زړونه زنګ نیسي، څنګه چې اوسپنې سره اوبه ولګي او دا زمداره شي. صحابه کرام خو ډېر لوی خلک، هغوی خو دې خبرې طرف ته به زر متوجه شو چې زړونه زنګ نیسي، نو د دې د صفایۍ څه انتظام پکار دی. نو هغوی تپوس وکړو وما جلاؤها. پیغمبر علیه السلام فرمایل کثرت د ذکر، د یادولو د مرګ او د قرآن شریفو تلاوت. او لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذکر الله. نو ذکر سره د مرګ یادولو سره د قرآن شریف کثرت تلاوت سره د زړونو د خیلې چې دی دا زنګ دا ورسره لرې کېږي. پیغمبر علیه السلام معلم کائنات
ای مبارک فرمایي انما بعثت معلما، نو معلم د معلوم نه خپل شاګرد نامعلوم طرف ته منتقل کوي. چې کومې خبرې هغې ته معلومي هغه هم ورسره پخېږي چې دا تاسو مخکې ویلي دي 13 درجو کې، او اوس به مونږ دغه یو بحث چې دی نو په دې کې نور تحقیق کوو، دا مخکې وضو. نو هغه خلک چې نو هغې څه کوي، هغې هغه نامعلوم شی هم زده کړي د هغه معلوم د وجې نه. نو پیغمبر علیه السلام د دې زړه د اخرې او د اعظم چې کله بیانولو هغې دپاره یې ورته وفرمیل کما یصدع الحدید اذا اصابه، ځکه چې هسې خو د زړه په ځم باندې سړی نه پوهېږي چې دا زړه بلا څنګه ځم نیسي. هغه یې وفرمیل کما یصدع الحدید اذا اصابه، لکه څنګه چې د اوسپنې سره اوبه ولګي او ځم نیسي، نو چې په دې ګناه باندې د زړه باندې د ګناه هغه اثر وشي نو څه وشي بیا داغ پرې ولګي تور شي ورسته. نو هغې ورته دغه علاج وښودلو. نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې مونږ وایو نو په دې باندې زمونږ دا ژبه څه شي پاکي. نو چې ژبه پاکه شي نو پاک کلام د رب العالمین هغه بیا په دې باندې پکار دی چې انسان دا د هغې تلاوت وکړي. په دې خبره باندې پوه شئ تاسو. دا حکم دی د رب العالمین چې لا یمسه الا المطهرون. ټیک ده که نه؟ نو یو خو قرآن شریف پورې لاس لګولي چې قرآن شریف مونږ په لاسونو باندې راخلو، تر دې چې قرآن مجید ته کومه ګته لګېدلي نو هغې ته هم بغیر د اودس نه لاس نشو لګولی چې کوم ورپورې ګنډلې شوي. ټیک ده؟ نو چې ژبه پاکه شي نو په پاکه ژبه باندې د دې پاک کلام تلاوت چې دی نو دا بیا مناسب دی. او دا پاک کلام د رب العالمین چې دا زمونږ په ژبه باندې راځي نو د دې هغه اثر به زمونږ د زړونو ته بیا منتقل کېږي. زمونږ د زړونو صفایي به تلاوت کلام پاک سره راشي. د هغې لپاره هم طهارت پکار ده تلاوت. نو د زړه صفایي هم پکار ده او د ژبې صفایي هم پکار ده. لکه څنګه چې طهارت حکمي او طهارت حقیقي تاسو په فقه کې وایي، نو د طهارت د لسان او د طهارت د قلب د هغې هم ضرورت دی. خو د بدن چې پاکېږي نو دا خو په اودس باندې پاک شي، او زړه چې پاکېږي نو دا د غیر الله په لرې کولو باندې پاکېږي. د غیر الله په لرې کولو باندې پاکېږي. غیر الله به څنګه لرې کېږي چې د الله جل شانه هغه ذکر دا راشي نو غیر الله هغه وینې دا به د زړه نه چې دی نو بیا څه شي دا به بیا رخصتېږي. او دا انسان چې کله اودس کوي بدن یې ورسره پاک شي نو د زړه صفایي به د غیر الله په لرې کولو باندې راځي. نو شاعر پښتو کې وایي چې په اودس د بنده پاک بدن ظاهر شي. په اودس د بنده پاک بدن ظاهر شي چې د قلب نه غیر سلب کاندې طاهر شي. اودس باندې به د ظاهر بدن پاک شي او چې د زړه نه غیر الله سلب کې نو قلب به بیا څه شي طاهر شي. چې د قلب نه غیر یعنی قلب دی خو د وزن برابرولو دپاره په با باندې ضبط چې د قلب نه غیر سلب کاندې طاهر شي. تاسو په خیال کړئ نو چې ذکر څوک نه کوي نو په ده باندې شیطان بیا خپله غلبه حاصلوي. چې غافل انسان ویني په قلب باندې دی هغه خپل خرطم لګي، او چې کله دی ذکر را شروع کړي نو بیا دی رسته کېږي هغه خپل خرطم هغه چې دی نو هغه وباسي. خناس ورته ځکه وایي چې دی رسته کېږي، او چې سړی ذکر کوي نو دی رسته شي، او چې ذکر نه کوي نو بیا را مخکې کېږي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الرحمن ده ذكر نجكم خلق غافل الله پاک فرمایي چې شیطان په دې باندې د مسلمان غافل به باندې سکیږي، شیطان به مسلمان
دا شیطان د سره بیا قرین د سره پیوست د سره جفت په د باندې غلبې ده قید مقید قید چې دی د هغې هغه خول چې دی چې د هغې بلکل راګیره کړي هغې ته ویل کېږي نقید له شیطان فهو له قرین نو بیا یې اثر څه وشي شیطان په ده باندې مسلط شي وانهم لیصدونهم عن السبیل چې دا زړه شیطان په خپل قابو کې او کنټرول کې واخلي نو د حق لارې نه بیا په بل طرف باندې روان کړي او ويحسبون انهم مهتدون شیطان دی په بل لار روان کړي او د دې دا خیال چې دا موږ څه کوو نو دا موږ خطو موږ په هدایت باندې یعنی په جهل مرکب کې بیا مبتلا شي هغه خپل جهل باندې موږ وایي چې موږ ناپوهه خپل ناپوهه وته وکړو د ناپوهه نصیب به خبره ذکر پکاري الله طرف ته متوجه کېدل پکاري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا په دغه عقیده او په نظریه باندې ویل پکاري او چې جبه کله پاکه شي نو په پاکه جبه باندې بیا پاک کلمات بیان کېږي د الطیبات للطیبین د دې په معنو کې او په تفسیرونو کې دا تفسیر مشته دی چې د پاکو خلقو په جبه باندې پاکې خبرې جاري کېږي الطیبات للطیبین چې پاکې نو د هغې په جبه باندې به پاکې خبرې جاري شي او چې دننه په زړه کې څه بل سي نو د هغې په جبه باندې مغه شان ځکه چې بلوغ کې کوم شي نو هغه ته ښکاره کېږي نو دا پاک کلمات چې دي دا د پاکو خلقو د جبو نه صادرېږي او ښکاره کېږي نو موږ چې که خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو نو دغه خبرو په وکړه خیال کوو الله تعالی دې موږ سره خپل امداد وکړي واخر دعوانا الحمد لله والتعلق به واجعله لنا إماما ونورا وهدى